او جهانگیر صاحب له الله پاک لوی ورځ ورکړي همدغه یو جهانگیر صاحب دی چې دې ته راولي او الله پاک به ولا شفا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار بار زه دا یو خبره کوم چې شفا ورکوونکی ذات د الله دی. په ډاکټرانو باندې په دمونو باندې تر یو ځای بل ځای دا چې ټول کې پکې مې په باندې کتلې چاله څومره پیسې چاله څومره پیسې لکه یو قسم نه سره فرق نه راغلی. شکر دی ګونګه کاری صاحب له راغلو پیر صاحب له راغلو زموږ ورسره دا 15 ورځې مخکې ډېره زیاته ګزاره وشوه. نن ولا بیا چیک اپ له راغلي وو د خیره سره زما ماشومه ډېره زیاته ښه ده. الله دې د ټولو مریضان روغ کړي. مخکې به ورته څه کېدل؟ مخکې به ورته بس دا بېهوشه کېده به پرېوته وه داسې به پرې باندې دغه راغله او بس داسې به پرېوته بېهوشه به پرته وه. بیا ته چې دلته کې رالې تا ماته څه وي چې دا نښه کېږي؟ نښه کېږي بس مونږ خو لکه خپل ځان دغه کولو چې ډېره زیاته م ګرځولې ده ډېره زیاته م ګرځولې وه خو بس الله پاک یو قسم سړي سره ګزاره نه کوله. چا به څه ویل چا به څه ویل چا به ویل مرګي دي چا به ډاکټرانو به ویل چې د دې د مزغو مسله ده او لکه 2-3 ځل ما دا د ډاکټر سلطان سره داخله کړې وه خو لکه هغې سره ګولو مولو سره یو قسم دغه سره فرق رانغلو. او بس شکر دی الله پاک دې کاري صاحب سره الله پاک ډېر لوی دغه وکړو او الله پاک دې د ټولو مریضانو روغ کړي. ټول مریضانو ته علاج کړي دي. سپوړې منتر هم پې ویلي دي که نه د قرآن ایتونه هم پې ویلي چې د قرآن ایتونو ټول د قرآن په ایتونو سره ټول هغه سره الله پاک دې ګزاره وکړي. شریعت نه خلاف و دلته کې څه کار نه جي نه نه هېڅ هم نه هېڅ هم نه جي هېڅ هم نه. نور څه پیغام څه مریضانو ته څه پیغام بس مریضانو ته دا پیغام دی چې الله پاک دې د ټولو مریضانو روغ کړي او جهانگیر صاحب له الله پاک لوی ورځ ورکړي همدغه یو جهانگیر صاحب دی چې دې ته راولي او الله پاک به ولا شفا ورکړي. مونږ جی بار بار دا خبره کوو چې د جناتو خاص کر د جناتو او د جادو هغه مریضان چې هغه د دنیا په عاملانو باندې ګرځېدلي وي زرګونه او لکونه روپۍ ته تللي وي او ښه کېږي نه هغه مریضان دي انشاءالله دلته کې مردان ته زما دې خانقاه ته راولي علاج به ولې زه کوم او شفا به انشاءالله الله ورکوي. او په چیلنج باندې هغه مریض راوله چې د هغه نه چې کوم دي جنات نه ځي ځکه د الله د کلام نه لوی چې کوم دي څه نشته چې کم مریضان هم دمو الحمدلله د الله د کلام ایتونه پې وایو الله ورته شفا ورکوي. مهرباني به صرف دا کوئ چې سارې 6 بجو له به ځان دلته کې را رسوئ ځکه چې رش ډېر وي او د 6 بجو نه واخله تر د سهار د 10 بجو پورې به نمبر ملاویږي. هغې نه پس نمبر ځکه نه ملاویږي یوازې نمبر لیکل نه دي هغه مریضانو علاج کول دي. د ماسخوتن د ناوخته پورې بیا مریضان وي نو مهرباني به دا کوئ چې د 10 بجو نه پس بیا مریضان مه راځئ او چې کمې زنانه هم راځئ نو زما ځای ته چې دم نه راځئ یوازې به نه راځئ یوازې به م علاج نه کومه ځان سره د خپل کور نارینه راوله هر قسمه بیمارۍ کې چې مبتلا شفا به الله درکوي علاج به زه کومه د الله پاک